شیخ سیفتا درخواست کوم حضرت محترم سیفتا چې هغه باقاعده د درس بخاری او د خپل قیمتي نصایح او د بیان موږ مستفید کی خپل شاګردانو ته هم او خپل سامعین او د مجلس شرکاو ته هم زه درخواست کوم حضرت محترم سیفتا چې هغه خپل زرین او خیالات او اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة إلى يوم الدين ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين أنه قال: باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي اللهم انفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. زما پخوا کی ډېر لوی اکابر محدثین ناست دي. زه د دې د شاګرد حیثیت هم نه لرم، دې ته یو سبق اورومه. دا موږ ته چې مخکې کوم کتاب پروت دی دې ته بخاري شریف وایي. بخاري شریف د حدیثو کتاب دی. حدیث څه ته وایي؟ هغه اقوال، هغه افعال چې د هغې نسبت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وشي، هغې ته حدیث وایي. هغه خبرې او هغه کارونه چې د هغې نسبت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وشي ته حدیث وایي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ یو حرکت، یو حرف او یو کار
د امت اکابر صحابه تابعینو تبع تابعینو فقهاء کرامو امامانو دا محفوظ کړی دی او د دې حفاظت ذمہ داری الله اغسطی دا بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا دین او دا اسلام دا قرآن دا حدیث الله فرمایي چې دا مونږه نازل کړي دي او مونږ په خپل د دې حفاظت کوو دا تاسو چې وینئ دا فقیران ملنګان دا طلبا دا مدرسې دا د دې حفاظت کوي دا علماء کرام محدثین دا د قرآن د دې آیات زیر سایه ترجمانان دي او د دې د دین تحفظ دی کوي او په دې کې تاسو موږ سره شریک یې دا کار یوازې مونږ نه کوو دا تاسو څونه دوستان چې ناست دي په دین مین مسلمانان څوک په دې کې منډې تړي وهي څوک په دې کې خپل بچي ورکوي څوک په دې کې خپلې پیسې خرچ کوي مونږ خو هسې ظاهري دلته ناست یو او سبق ښیو دې خلقو مونږ دې سبق ته او دې دین ته فارغ کړي یو که چېرې تاسو نه وې او ستاسو دا تعاون نه وې نو مونږ دا پرواز نشو کولی دا ستاسو برکت دی د دین سره چې د چا نسبت دی مدرسې ته وګورئ هسې ډېر خوشحاله شي الحمدلله مدرسه شته دعا وکړي چې خدایه دا علما شته الله دې لري دا ټول په دې کې شامل دي د دین سره چې څوک نسبت لري دا ټول د دین یعنی مددګاران دي او معاونین دي دا تاسو چې راغلي یئ دی خو به د لسو اتو کالو دپاره اراده کړي خو دا تاسو چې راغلي خپل کورونه هم پرېښي دي نو تاسو هم د الله په لاره کې د دین په لاره کې یئ د دین په طلب راغلي یئ او د خپلو بچو سره او د خپلو خپلوانو سره ستاسو یو مینه ده او ستاسو یو محبت دی په هغه محبت راغلي یئ انشاءالله الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي او الله دې مونږ با عمله کړي که مونږ کې اخلاص وي او مونږ کې عمل وي او دا کار د الله د رضا لپاره کوو انشاءالله دا به په قبر کې په حشر کې او په هغه سخته ورځ کې انشاءالله د نجات ذریعه ګرځي زموږ خدا یقین دی دا مونږ د آخرت دپاره کوو دا د آخرت عمل دی دا د دنیا اداره نه ده دنیوي اداره نه ده دا اخروي اداره ده دلته چې څه کېږي د آخرت په بنا باندې کېږي دی چې کوم مولانا حسین احمد صاحب کومې خبرې تاسو ته وکړي تاسو واورېدې د مدرسو ډېر لوی کردار دی په مفتو کې موږ د حکومت نه څه پیسې نه اخلو او نه سره د حکومت څخه امداد شته دا ستاسو د فقیرانو او د معاونینو امداد دی چې دا طلبا دلته سبق وایي دا ستاسو برکت دی زمون کلی دی زمون دارونه پکې وګرځي او د غنمو دپاره د غنمو په د غوبل په ورځو کې زمون کلیوالو موږ سره 100 منه غنم موږ له راکړي 100 منه په لږه وینا نو د چا چې غنم وي ای پکې د غنمو امداد کوي دا حاجي صاحب دی دا ګوهر حاجي صاحب دې ته موږ درخواست کړی دی را هلته کې ویناګانې کوي نو څوک منډې تړي وهي څوک د اوړو
امداد مونږ سره کوي، څوک د کرخو امداد کوي، څوک د یو شی، څوک د بل شی. دا طلبا ستاسو په دې امداد باندې دلته تقریبا 250 طلبا دي، 250 او تقریبا 100 کسان د حفظ دي، نو 300 طلبا دي. دا ټول ستاسو په دې خیراتونو او په دې زکاتونو باندې مونږه دلته کې ډېره کړي دي او ستاسو دا زکاتونه او خیراتونه خوري. نو تاسو مونږ سره په دې کې شریک یې او دغه په دې د الله شکریه ادا کوي چې الحمدلله زموږ دا مال د الله په لاره کې لګي. ډېر خلق دي، پیسې ورسره ډېرې دي، خو دې پیسې د الله په لاره کې نه لګي. دا خو په دین مین مسلمانان ښه خلق په دې لاره کې دا پیسې لګي. بس دا که تاسو موږ سره دغه شان ولاړ یئ او موږ ته دعاګانې کوئ، څوک امداد نشي کولی، نفلونه کوي د شپې چې خدای دا مدرسه کامیابه کړي، یا الله د دې دا علما کامیاب کړي، دا ستاسو لپاره ډېر لوی خیر دی. دا موږ چې مخې ته کوم کتاب پروت دی، د دې نوم بخاري شریف دی. مولانا عبدالحق صاحب لیکلي دي په دې کې خو لږ حدیث دي، ټول احادیث یو لسلکه په مختلفو سندونو او په مختلفو طرقو باندې یو لسلکه احادیث په کتابونو کې دا شته. بخاري شریف کې خو امام بخاري رحمت الله علیه د 6 حدیثونه په 14 کالو کې د دې بخاري شریف انتخاب کړی دی. د 6 احادیثونه په 14 کال کې. په دې کې خو د عام علماء د قول مطابق 2,215 حدیث دي. خو د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه قول دا دی چې دې کې 399 حدیث دي، او چې مکررات ته وباسي نو 4000 حدیث دي، او که متابعات او تعلیقات او تشمار کی نو 9087 حدیث دي، او که احادیث غیر مرفوعه موقوفات او مقطوعات وسره حساب کی نو دې کې 108 حدیث دغه دي. د مولانا عبدالحق صاحب د قول مطابق او د حضرت مولانا حسن جان صاحب د قول مطابق دا زموږ مخې ته چې کومه نسخه پرته ده، نسخ خو ډېر دي، مشهور نسخې د بخاري شریف دا 2 دي، دا د فبروري نسخه ده، دا زموږ مخې ته چې پرته ده. او د صحت په اعتبار سره په ټولو کتابونو کې اجماع د امت د په دا بخاري شریف دی، او د بخاري شریف نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته کړی دی. بس الله ردی حفاظت ذمہ داری اغسطی دا، قرآن حفاظت هم کوي، د حدیث حفاظت هم کوي. د قرآن الفاظ او معنی دواړه د الله د جانب نه دي، او د حدیث او الفاظ د پیغمبر علیه السلام دي، خو معنی او مضامین د الله د جانب دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یو عالم دی محمد بن احمد مروزی، او وی د دې ډېر لوی مقام دی دې کتاب چې حج لتلې ومه د رکن او د مقام منځ کې مراقبه ومه، سترګې مې ولګېدې، خوب را لراغې، خوب کې وینم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته مؤدبانه ولاړم، زه په ادب سره ولاړم. ما ته حضرت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر څو پورې به دا امام شافعي رحمت الله علیه دا کتاب پڑھاوي، زما کتاب ولې نه پڑھاوي؟ ما ته حضرت ستاسو کتاب کوم یو دی؟ دا وی الجامع الصحیح للامام البخاري، دا زما کتاب دی. نبی علیہ السلام چې څوک خوب کې وویني نو نبی علیہ السلام لیدلی دی. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. چا چې زه په خوب کې ولیدم زه یې لیدلی یم، شیطان زما په شکل راتلی نه شي.
نو ان شاء الله چې پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدلې دیدار به وسره کیږي د قیامت په ورځ په حوض کوثر باندې به دیدار کیږي او د خاتمه به ان شاء الله په ایمان باندې. الله دې زموږ د رسول الله سره محبت پیدا کړي، د خپل پیغمبر سره، دغه د طریقو سره، دغه د احادیثو سره. نو ګوره دی خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کتاب ځان ته خپل ځان ته نسبت وکړو. دا د دې کتاب عظمت دی، دا د دې درجه ده، دا ډېر د لوی درجې کتاب دی. د قرآن شریف نه پس د دې مرتبه ده او د دې کتاب په برکت چې دا کوم ځای کې پړاویږي هلته امراض نه راځي، طاعون نه راځي. چې کوم ځای کې د بخاري شریف ختم کېږي هلته دعاګانې قبلیږي. مولانا عبدالحق صاحب لیکلي دي چې یو ځل ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف د دیوال سره ودرولو چې یا الله باران نه کېږي، د دې روحانه مخ او د دې معصوم مخ په مبارک په وجه باندې یا الله په برکت ته بارانو کې پس په هغه سات باران شروع شوی. نو د نبی علیه السلام د احادیثو په برکت به یو عالم دی شیخ جمال الدین د خپل استاذ نه نقل کوي، زما استاذ ویلي دي چې شپږ شلې ځله موږ د بخاري شریف ختم د خپلو حاجتونو دپاره کړی، ټول حاجتونه پوره شوي دي. دا مقره د دعا. مولانا عبدالحق صاحب لیکلي دي چې موږ په دیوبند کې وو، نو یو د قتل الزام په چا ولګېدو ناحقه. هغې موږ ته تار ووالو، پخوا خو ټلیفون نو، مواصلات کمزوري وو، چې دغه شان موږ باندې د قتل ناحقه الزام لګېدلی دی. موږ له د بخاري شریف ختم شروع کړو. چې مازدیګر کېده تار راغی چې موږ په هغه مقدمه کې کامیاب شو. نو ګوره د بخاري شریف خپل برکات دي. موږ د لارې دپاره یو ځل د بخاري شریف ختم هم کړی دی. دا ټول برکات د بخاري شریف د ختم دي، د طلباو د دعاګانو دي چې الله پاک دا لاره کولو کا. زموږ په وس کې نه وه، هر څه د الله په دست قدرت کې د خلقو په ډونو کې اچوي. امام بخاري رحمت الله علیه ډېر عظیم الشان کتاب لیکلی دی. تاسو چې کوم طلباو سره شریک یې، دا طلبا خو زموږ خصوصي طلبا دي. تاسو هم ان شاء الله د طالبانو په زمره کې راځئ. من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. کوم سړی چې لږ شان مظلم د علم د پاره وکړي، تاسو د علم په طلب کې ټول راغلي یئ، ان شاء الله موږ سره په دې کې شریک یئ. د جنت لاره به تعالی اسانوي. د علماء او طلباو سره مینه او محبت ساتئ، د مدارسو سره مینه او محبت ساتئ. په دې کې نور هیڅ نشته، بس قرآن پکې پڑھاویږي، حدیث پکې پڑھاویږي، فقه پکې پڑھاویږي، امت ته فایده رسي. مونږ هغه اصطلاحي خبرې طلباو ته مخکې کړي دي، صرف یو څو خبرې د نصیحت په طور باندې د ختم بخاري کې کوو. امام بخاري رحمت الله علیه او دا څونه محدثین چې تیر شي د لوی حافظې خاوندانو، د لوی حافظې. امام بخاری رحمت الله علیه فرمای ما تا 1,00,000 صحیح احادیث یاد دي او 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد دي. محمد ابن بشار دا امام بخاری او د امام مسلم صاحب شیخ دی، استاد دی د حدیثو. او حفاظ الدنیا 4، د دنیا کې د احادیثو حافظان 4 دي. امام ابو زرعه بالري، مسلم بن الحجاج بن شاپور، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن اسماعیل ببخارا. دا 4 حفاظ دي. نو د په حفاظو کې دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې خراسان کې د ټولو لوی عالم دا امام بخاری الله پیدا کړی دی. علي بن حجر وی
अखरजत खुरासान व सलासतन, खुरासान की 3 मुहद्दिसीन पैदा शवी दी, अबू ज़ुरआ बिन रई, मोहम्मद बिन इस्माइल बि बुखारा व दारमी बि समरकंद। दादा खुरासान उलमा दी। और बिया वही वल बुखारी अअलमुहुम व अबसरुहुम व अफहमुहुम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर टोलू की ज़बरदस्त आलिम दे और पर टोलू की देर द बसीरत खावन दे और टोलू के द फ़हीम और फ़क़ीह आलिम दे। तासू को रे कना यो हदीस सो रोड़ी और सोने इस्तिंबातात के दे यो हदीस ना बार बार रोड़ी ज़का खो अल्लाह पाक आसानी दा किताब। इसहाक़ इब्न राहवे वही या माशरा अस्हाब अल हदीस, ए द मुहद्दिसीन उडली, उन्जुरु इला हादा शाब, दे ज़वान तो गोरई, दे इमाम बुखारी तो गोरे दा ज़वान दे ज़वानी पे हालत की दो इल्म हासिल करे रे। वक्तुबु अन्हु फ़इन्नहु लौ कान फ़ी ज़मन अल हसन अल बसरी, कशरे दादा हसन बसरी से प ज़माना के वे यानी ताबिई वे दीर लुई सड़े रे हसन बसरी से नो लहताज इलैहि लिमारिफतिल हदीस, अब वो तो मुहताज हो तो मारिफत द हदीस के व फ़िक़्ही दोनों लुई सड़े रे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यो दर्स के शरीकू, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यो दर्स के शरीकू पिंजल लसर तालिबान और सर चेड़ छाड़ को लिखल को लो तालिबान को लिखल को और यो दर्स के बापा सलवीख 50 जना शागिर्दान आई की बदा हदीस दा बलता औरन नफारा यानी मशरान नास तो बंस की बा उस्ताद बा मख के नास तो बिया मंस की जिकम ने नूर उलमा नास तो वो नूर तरस्तु और नूर तरस्तु और 50 दवातुना दवात दवा सही दसैया लू की तवई दवा सलवीख 50 दवातुना किशमार लेशी भी बाजी दवात पर 2 कसानो 3 कसानो शरीफ जे सलवीख जरशी और द 3 कसानो शरीफ शी दा 1 लाख सा यानी 20,000 तलबा पे दर्स के शरीफ तो तेवी चित लिखल वरे लगे नो तो तवी बस वक्त के दे فيا ورزقنا حديث شريف دشبارة صورته حديث وتبنزل الزرع أحاديث وورون بياض مانيا أيوة تهيران شو تأسيب حافظ الوي حافظي خاوندو امتحانات امتراغلي دي فكاروبار كم دي زياد متقين امتحانات امتراغلي دي طلبوا امتحانات رازي الله نمود امتحانات ونقصر الله نے دزبائشونو نمونگا ہو ساکی اللہ نے دا عافیت معاملہ راسل کی فاللہ پاک باغی کے کامیاب کڑے رہے اور بیا کہ وفات کی گی نو پا یوکلی کی دا سفر پا حالت کی خرطنگ نو میرے پائی کے وفات کی گی کہ بادشاہ ملک بدر کڑے اور اللہ نے سوال کچھ یا اللہ بس اللہ پاک التوافات کو دورو کی اختر شپوا دو نبی يعني دوش بيتكال عمر دي ميلاده 6 ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نوري دل بيسر دوش بيتكال عمر کی وفات شوئے 256 ہجری کی جو وفات شو دا قبر نے مشکو عنبر خوشبی روانه شو شپاک میاشتی پرنا پسی دا قبر نه دا مشکو عنبر خوشبی اتلا جمالی هم نشی بر من اثر کرد ولیکن من هما خاکم کی هستم اگا خورا وکنا دا گلابو دا غسرا گلونو سره مصاحبتو مرگرتیاوا نو سړی په لاس کې رااله چې ته دا خوشبو اولي و چې زما صحبت د ګلونو سره شوی دی د حضرت امام بخاری رحمت الله علیه صحبت د احادیث سره شوی دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره شوی دی. دا خوشبویي د څه وه؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو وه. د حدیثو د خوشبویۍ په وجه د قبر د خاورو نه خوشبویانې راغلې. یو عالم وی ما خوب ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفاء راشدین ولاړ دي. بچي حضرت فداک و ابي و امي تاسو دلته څنګه ولاړ؟ امام محمد بن اسماعیل را روان دی. دا په انتظار کې وی چې موږ حساب وکړو دغه وخت امام بخاري رحمت الله علیه وفات شو. څوک یې مخې ته ولاړ په انتظار. رسول الله د رسول الله په احادیثو باندې غیرت کړو او د خدای نه پس د ټولو نه زیات غیرتي ذات څوک دی؟ رسول الله دی. امام مولانا عبدالحق صاحب لیکلي چې دا قبر کې چې الله پاک انسانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره کوي او ته وایي چې ما تقول فی حق هذا الرجل، اصل کې دې کې نقطه دا ده چې الله پاک په قبر کې چې څوک دغه شی د قبر وحشت خو ډېر زیات دی، د قبر تکالیف خو ډېر زیات دي، پریشاني خو غمونه خو ډېر زیات دي، د غم نه ډک ځای دی. نو الله پاک ورته چې صادق عاشقي که نه رښتینی عاشقي مسلماني الله ورته رسول الله د رسول الله دیدار وکړي په قبر کې دا وحشت کې کم شي. او دی وایي چې 10 کاله مخکې وفات شوی دی خو چې دا دیدار د رسول الله راته نصیب شوی دی. نو مونږ چې کوم کتاب ته ناست یو د دې نوم دی بخاري شریف او دا چې څنګه متبع سنت الله دې موږ متبع سنت کی. یو عالم وایي چې ما خوب ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قدم اوچت کی امام بخاري ورسره روان دی قدم د پاسه چې کوم ځای نه نبی اسلام قدم اوچت کړل هغه ختم کی. دا دې مقدمه کی دي. نو د نبی علیه السلام صح متبع سنت الله دې موږ متبع سنت کی. د رواجونو نه د رسمونو دی الله پاک لري وساتي. ګورې رواجونو والا او رسمونو والا مولیان دا خطرناکي. الله دې موږ د رسمونو د رواجونو نه وساتي چې کوم دی کې رسمونه او رواجونه هغې پسې کېږي ما رسم او رواج نه ځان ساتئ، بدعاتو نه ځان ساتئ، رسوماتو نه ځان ساتئ. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په حوض کوثر ولاړ یم خلق به راځي څه کسې یو ډله به راشي داسې هغه رانه فرښتې واپس کوي. زه به ورته یم چې اصحابي دا خو زما ملګري دي، دا خو زما ملګري دي. وایي چې نه دا ستا ملګري دي، ستاسو له وفات نه پس دې کوم بدعات او رسوماتو نه ځان ساتئ. الله زموږ اتباع سنت نصیب کړي. باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة. ندع الموازين لزوات القسط. یو حمل نسی کیږي بل صفت او موصوف کی مطابقت ناراضي موږ زوات القسط او یا قسط مصدر دی والمصدر لا يصنع ولا يجمع. نو میزان القسط ویل کېږي میزانان قسط ویل کېږي موازین قسط ویل کېږي دا جایز دي. یا لاجل القسط مفعول له دی فی یوم القیامه. موازین د موزون جمع یا د میزان جمع ده څه به تللی کېږي اعمال به تللی کېږي یا به د انسانان په خپله تللی کېږي یا به عمل نامې تللی کېږي. دلته وایي وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن اعمال به هم تللی کېږي او اقوال به هم تللی کېږي. ګوره زموږ دا عملونه نه دي دا مونځ او دا روژه دا به تللی کېږي. نو اخلاص سره کوي کوم عمل کې چې اخلاص نه کړي د هغې ټول به ډېر کمزوری وي. الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. کومه خبره چې کوئ سوچ او فکر کوئ، سوچ او فکر سره خبره کوئ دا به تللی کېږي. ګورې که د خیر عملي که د شر عملي
او د هر چا اعمال نه د پیغمبرانو اعمال نه تللی کېږي د کافرانو اعمال نه تللی کېږي د ماشومانو اعمال نه تللی کېږي هغه کسان چې بغیر د حساب نه الله پاک به جنت ته بي د هغې عملنامه د هغې اعمال نه تللی کېږي د هغه چې اعمال ګناهونه وي او د نیکو وي نو هغه به تللی کېږي مجاهد وایي دا قسط راغلی د هغې په نسبت باندې قسطاس ذکر کوي په قرآن کې راغلی دی وزنوه بالقسطاس المستقیم دا عدل ته وایي په رومي ژبه کې او خلق وایي ویلی کېږي القسط مصدر المقسط که د دې مصدر قسط راشي نو معنی عدل ده او که مصدر قسط راشي نو معنی ظلم دی القسط مصدر المقسط قسط مصدر د مقسط نه دی ګورئ القسط مصدر الاقساط والاقساط مصدر المقسط فالقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر هر شي قاسط د قسط نه راوځي قاسط اسم فاعل دا معنا ظالم ده واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا مولانا عبد الحق سیوی لطیفه لیکلې ده چې حجاج بن یوسف سید ابن جبیر ته ووایي چې زما باره کې د څه خیال دی هغه ورته ووایي انت قسط عادل خلقو دا خیال لږه چې د خو صفت وکړو وایي صفت زمانه ده کړه خو د لغاتو ماهر و د عربات هغه پولی دي وایي ما ته ظالم ووایي ظالم یې راته ووایي انت قاصد عادل ما ته ظالم وي او ما ته مشرک وي تاسو ته څه پته واما الذين كفروا بربهم يعدلون واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا دې ته اشاره وکړه وبه قال حدثنا احمد بن اشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن دو كلامونه دي چې دا محبوب دی رحمان ته دا کلامونه خو محبوب دی قائل الله ته محبوب د دې ویونکي دا کلمې وایي دا کلمې چې څوک وایي دا رستو را روانې دي دا الله ته ډېرې محبوب دي چې دا څوک وایي الله ته هغه هم سړی محبوب ګرځي ثقيلتان في الميزان په میزان کې درنې دي دې سره دغه ترجمه الباب مناسبت دې ځای کې خفيفتان على اللسان فجوابان سپکی دي جوابان ډېر سپکی دي مختصری دي ځکه دې کې افعال نشته غیر مصرف پکې نشته حروف شدیده او حروف استعلاء پکې نشته او مبنيات پکې نشته ټول معرب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاسو ټول وایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير شيخ ډاکټر عبدالستار صاحب وایي چې بغیر د مطالعې نه په کتاب نه پړاوي او د خپلو اکابرو سره به رابطې ساتي کوم ځای کې مشکلات راځي د خپل مدرسې سره د خپل استادانو سره رابطې ساتي او تاسو به کمال ته اله رسئ چې تاسو یو دوه کاله نور په دې علومو کې تېر کړئ تاسو ته دروازه کړو شو د مطالعې اوس به انشاءالله تاسو کار کوئ محنت به کوئ عربي زده کوئ تخصص وکړئ انګریزي زده کوئ په دې نیت چې دا مقصد دی چې دا دین به زه د دنیا ګوټ ته رسوم د دین عموم به راولم انشاءالله ټول علوم تاسو ته انتظار کوي او ښه محنت وکړئ انشاءالله دوه درې کاله نور محنت وکړئ که څوک د تبلیغ په لاره کې د تبلیغ کې لاړ شي که څوک نور د دین کارونه کوي هغه کوئ خو لیکن استادانو سره د مشورې نه غیر او د مدرسې د علماو د مشورې نه غیر هېڅ کار ونه کوي مشورې سره ټول کارونه کوي وصلی الله تعالی